شروع کیږي مصنف اصل کې مسئله ده په خپل انداز باندې دا متن لیکل عام طور داسې کېږي چې اول د الهیاتو ذکر وشي بیا د نبواتو ذکر وشي بیا د سمیاتو عذاب قبر په سمیاتو کې راځي خو دا عذاب قبر مخکې کړی دی او نبوات یې وروسته کړي او دا تاسو ویلي په کتابونو کې د مشایخو نظر په معنی باندې په الفاظو باندې دونه دی نو دا مخکې په کار خو داسې راوړی وفي ارسال الرسل حکمت او د رسولانو په رالېږلو کې د الله پاک د طرف نه مصلحت دی او یو ښه عاقبت دی دې وایي چې جمع رسول علی فعول من الرساله دا رسول د رسول جمع ده او دا فعول نه دی د رسالت په وزن د فعول د رسالت نه وتلی وهي او دا رسالت څه ته وایي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خليقته دا د الله تعالی او د بنده په منځ کې چې کوم دی هغه سفارت ته ویلی شي یعنې چې یو کس سفیر شي د الله نه طرف نه او د هغه خبرې جوړې ذوي الألباب ورته عقلمندو ته الباب د لب جمع ده او لب عقل کامل ته وایي العقل الكامل السلیم والخالي عن الشهوة پیش به د شهواتو نه او د دنیوي اثراتو نه خالي عقلي هغه ته لب وایي ذوي الألباب مطلب دا دی چې د پیغمبر په خبره باندې خاوند د عقلونو پوهېږي او چې د پیغمبر خبره څوک قبول نه کړي نو هغه بیا ځناور دی نو دا هغه سفارت دی د الله تعالی د یو بنده د الله او د ذوي الألباب په منځ کې من خلیقته د مخلوق نه من خلیقته د ذوي الألباب دپاره د دې وضاحت دی ليزيح بها إلى لهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة وی د پاره د دې د سفارت دی چې لري کې ظاهره کې بها دا ابد یوزیه کې زمیر د ابد تراجع بها کې ها زمیر سفارت تراجع چې لري کې د پیغمبر بها پدې سفارت سره اله لهم د بندگان او اسخام بیماری فيما په هغه ځای کې قصرت عنه عقولهم چې د هغوی عقلونه د کاسر وي عقلونه ورته نشي رسېدی من مصالح الدنيا والآخرة هغه د دنیا مصالح وي په آخرت وي نو د دې چې کوم ظاهري بیماری دي چې هغه د معاملاتو متعلق دي هغه د قانون سازۍ متعلق دي هغه د تقنیني متعلق دي هغه د تشریعاتو متعلق دي هغه د هسپتالونو متعلق دي او په هغې کې د دې د ډاکټري دا قانونونه دنیوي د کچرو پیل شي نو هغه ځای کې بیا د پیغمبر خبرې کار ورکوي پوه شوه پکې نو مصالح د دنیا خو دا معنی او د مصالح د آخرت دا خو معلومه ده چې د جنت تصور د دوزخ تصور دغه رنګې د میدان حشر دا صرف چې کوم دی پیغمبر ورکولی شي دا ته خپل په عقل باندې په مشکله معلومولی شي نو وایي وقد رفت معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب او د نبي او د رسول معنا خو ته په سر د کتاب کې پوه شوي چې د مصنف په نیز باندې نبي او رسول دواړه مترادف دي او باقي تفصیل تاسو ته معنا ته کړی وو ویا وفي ارسال رسول حکمتونو نو په ارسال د رسول کې حکمت یعنی مصلحت دی وعاقبة حمیدة او نیکه نتیجه ده وفي هذا او د لفظ حکمت چې استعمال کو بإشارة دې کې اشاره ده الى ان الارسال واجب چې د پیغمبرانو را لېږل واجب دي خو د واجب دوه معنی دي ګوره طالبان یو واجب من غیر الله دی چې بل څوک رولېږي او طاقت په الله یو خبره واجب دي دا د معتزله مذهب د اهل سنت ماتریدیین نه قبلي یو واجب تفضلی دی او دا یو واجب احسانی دی چې الله پاک په ځان باندې ومني چې یره دا د دې مصلحت په دې کې دا څه وکړو نو دلته د وجود د مراد د ماتریدیو څه شی دی واجب تفضلی دی وګوره انسان د رسول واجب دی لا بمعنى الوجوب على الله كما هو قول المعتزله بل بمعنى ان قضيه الحكمه تقتضيه ولکه مطلب دا چې د حکمت دا فیصله چې کومه د دې تقاضا کوي لما فيه ذکر په ارسال د رسولو کې من الحکم والمصالح ډېر حکمتونه مصالح دي وليس بممتنع او ارسال د رسولو ممتنع نه دی لکه څنګه چې دا خپل سمونیو د براهیمو چې د هندوانو کوم فلسفه تېر شوي
نغوية د پیغمبران را لګل ممتنع دي ضرورت ورته نشته نو د دې د عقیده غلطه ده ولا بممکن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين د بعض اشاعره مسلک دا دی چې ګوره الله تعالی باندې یو شی واجب کیږي نه چنانچه الله تعالی باندې د پیغمبران کو را لګي په در لګي دا په غزر ویني چې را لګي د بخښي د عدل نه او احسان دی چې نه را لګي نو هم څوک د سړي شي لا يسأل عنه وهم يسألون نو دیو جنوي چې الله پاک ته پردا رسولان را لګل ممکن دی ویش بگم په درجه د امکاني خاص دی خو چې دلته علامه تفتزانی سے اگر چې په خپل اشعری دي خو د ماتریدیو قول اغست دی د دې وجنه د اشاعره د قول ته په دې سره اشاره کړې ده کما ذهب الیه بعض المتکلمین ویش خبره چلو ثم أشار إلى وقوع الإرسال وفائدته وطريق ثبوته وتعيين بعض من سبقت رسالته فقال وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر مبشرين لأهل ثم أشار دا عبارت تمهید دی روان متن ده بیان سفی سے اشاره وکړه وخود ارسال د پیغمبرانو او دا غي فائدې ته او دا غي د ثبوت طریقې ته چې د پیغمبري وسیله ثابتي او تعین د بعض پیغمبرانو د غي رسالت په تواتر سره ثابت دي فقال النبي وقد ارسل الله تعالى رسلا من البشر الى البشر والله پاک رسولان علیه دي انسانانو د على طریق تقلید وي ورنه د پیغمبر علیه السلام به اساس ثقلین بشوي انسانانو ته هم جنات ته مبشرين لاهل الايمان والطاعه بالجنه والثواب دي بشارات ورقيه اهل ایمان او اهل طاعت د جنت د ثواب او منذرین او انذار بکی اهل کفر لرا او اهل عصيان لرا فنار او عقاب سره وان ذلك مما لا طريق للاخذ اليه ذکر جنت او جهنم طرف ته کوم نه عقل کار نه ورکي د عقل نه وتلار نشته چې لار وتدغه د پیغمبر د تعلیمات نه ده وان كان او په چرمون دا و چې د پیغمبر ضرورت نشته او د جنت تصور د عقل تصور چې دا د جنت تصور او دوزخ تصور د ډېر ډوب او عمیق عقل نشي کوم نه ثابتېږي نو دا خبره ده سره معنی په داسې عقل په پلاکو کې یو کسي د افلاطون والا فیثاغورس واخلا او ارسطو واخلا د داسې کسان چې کوم نه بیا جنت او دوزخ او هم چې پکې په صحیح طرز سوچ وکړي او مقدمات د صغرا د کبرا صحیح مشتمل دي او بیا باندې نتیجه هم دا ورکړي چې او جنت شته او دوزخ شته او عقل هم دا وایي په داسې عقلونه پلاکو کې یو کسي دا نور یو کم لا کسان چې دي بس کې دي ګمراه ګرځي نو پیغمبران الله پاک ورولل د پاره دي چې د کونځه نه سړي د خبره اسانه کیه او په خپل تعلیمات او احادیث مبارکو سره د جنت او د دوزخ وجود ته مخامخ کیه نو یا چې ګورم وإن ذلك مما لا طريق للأخذ إليه وإن كان كتر طريقة أقل معنوي فبأنظار دقيقة دوب أقل والي دوب سجون والي وغا تدير كمخلقين ولا تتيسر إلا لواحد بعد واحد تدافع أقل أمن تدين نيون يكستف عليه ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين وذكر فائدته يا فائدة ذكرتها او دي وسکی من بیان مکه خلقو ته د هغه څه چې د خلقو ته محتاج دي دنیا په امور کې او د دین په امور کې د دین په امور کې واضحه ده د دنیا په امور کې تاسو راواله کتاب المعاملات چې د بخاری پېښوي او دا غوښنه کتاب المعاملات نه علاوه مساقات دی مزارعت دی کتاب الاجاره ده د دنیوي امور دي کتاب الطب دی او دې کې چې امور د پیغمبر علیه السلام حدیث نه حق وایي اریان سونه اعلی اصول وذکرې لكن تنجار في معمولي ختم ايش فعلا مبينين للناس ما يحتاجون اليه من امور الدنيا والدين فانه تعالى خلق الجنه والنار ذكر الله قال جنة ودوزخ كم دي پیداكم وعد فيهم الثواب والعقاب ثواب وعقاب كم دي بكتيامكم وتفاصيل احوالهم ودعي احوال تفاصيل شيء وطريق الوصول الى الاول والاحتراز عن الثاني او جنت درسيدلو لا او د جهنم نه وزن بچي مما لا يستقل بين عقل لا داسې جوړي خبرې دي چې عقل په دې کې مستقل نه خامخا او په پیغمبر ته ضرورت راځي وکذا خلق الاجسام النافيه والزاره دارنګي د اجسام نافیونه چې کوم دي هغه پیدا کول او زاره چې او د امین ځان بچ کول او د دې پیدا کول نو د اجسام نافیونه او فائدہ څنګه
اسلامي زارونه به چې کوم دی ځان څنګه بچ کېدا نه کېږي مره د پیغمبر په لار اوس دغه وخه خو د خنزیر هم ده وخه د سپي هم ده وخه د مار او د لړم هم ده پوه شوې نو بیا به خلکو دا هم خوړله او موږ د پیغمبر وایو چې دا مه خورئ دا ستاسو دپاره ښه ده پوه شوې که او پیغمبر راته وایي چې د غوا غوښه خوره د ګډ خوره پوه شوې د مرغۍ خوره نو ولم يجل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتهم او عقلونه او حواسو لره نه دي ګرځولې استقلال په معرفت د دې دواړو سره پوه شوې وکذا جعلوا قضايا او بعضې او دغرنګې بعضې قضایا منها ما هي ممکنات چې هغه قضیې پکې ممکنات دي لا طریق الى الجذب باحد جانبیها چې هغې کې یو طرف ته هم ته په خپل عقل ترجیح نشي ورکولی نو هغې کې به ترجیح ته د چا په ذریعې ورکړې د کتاب او سنت په ذریعې ومنها ما هي واجبات او بعضې په قضایو کې هغه دي چې هغه د سره ممکنات نه دي بلکې واجبات دي نو عقل تعالی هغې ته لاره نشي کولی پیغمبر به تخیل او ممتنیات یا ممتنیات دي نو دا ممتنیات د الله لپاره شریعت کې چې کوم ممتنیات دي دې کې ته د عقل لاره نشي کولی نو لا تظهر للعقل الا بعد نظر الدائم بیا قصدا په اسانه نه ظاهرېږي او که خامخا د یو شي امتناع د یو شي جواز د یو شي وجوب عقل ته چې کوم دی هغه ظاهرېږي نو د عقل به همیشه شپه ورځ پکې سوچ کوي او بحث کامل به پکې شپه ورځ کوي چې د پیغمبر او د اسلام د تعلیماتو نه او د آسماني دینونو د تعلیماتو نه چې کوم دی استناد کوي او عقل چې عقل بحته پرېږدي نو دی به پکې بیا سوچونه کوي نو زما په خیال چې په شپېتو کالو کې به دی په خپل عقل سره صرف دا خبره معلومه کړي چې د ګندګي خپل انسان نه ده خوړل پکار واړه بول غټ بول نه دي خوړل پکار زیات نه زیات به دا معلوم وي نورو خبرو سره بس نو که خلکو باطلونه باندې حق او باطل معلومولی شوی نو بیا به دوکان څنګه کوو بیا به دا نور کارونه څنګه کول دي به داسې ناست وي پوه شوې د دې وجې نه د دې خبرو د اسانۍ لپاره چې دي او ډېرو تکلیفاتو نه بچ کړو د بوجونو نه بچ کړو الله ډایرکټ پیغمبران رالېږل هغوی ورته وایي چې دا کار کوه دا مه کوه دا کوه دا مه کوه خبره یې ورته اسانه دا پیغمبرانو رالېږل د الله پاک په طرف ته یو داسې عظیم الشان رحمت دی چې د هغې مثال نشته پوه شوې که او اصل کې موږ ته د دې اوس هم پته نه لګي ما خو تاسو ته ووایي کنه خو دې اندازه موږ ته نه لګي پته د دې نعمت د پیغمبرانو د نعمت اندازه هغه کس ته لګي چې هغه بالکل په یو کوهي کې ځنګل کې لوی شوي او هغه دا ګړې وړې کوي او پیغمبر راشي او هغه ته ښه او بد وښیي هغه ته بیا د دې نعمت پته لګي موږ الحمدلله د مخکې مسلمانان حلال او حرام راته پیغمبر ښوولي دي د فقهي کتابونو راته د حدیثو په رڼا کې ښوولي دي نو چې یو سړي په نعمت کې هغه ته د نعمت د اهمیت پته لګي چې دغه نعمت ته الله پاک والي که نه بیا ورته د نعمت د اهمیت پته ولګي دا ګوره یو قانون دی ښه نو تاسو په دې سبق لږ سوچ کوئ او په داسې انداز کې سوچ وکړئ چې یو کس چې ځنګل کې دی هغه په ښه او په بد نه پوهېږي خپل بول براز هم خوري پوه شوې او بس د ځناورو ژوند تېروي نو ده ته اوس د پیغمبر ضرورت شته او که نشته تاسو وایئ په دې معنا کې متصور کې دا سبق نو په خپله په فایده باندې پوه شو خبره باندې پوه شوې لا تظهر للعقل لا خو بد ممکنات او واجبات او ممتنیات عقل ته نه ظاهرېږي مګر پس ته نظر دائم نه د بحث کامل ده بحيث لو اشتغل الانسان به خدا انسان په دې کې مشغوله شو سوچ شروع کړ لتعطل اکثر مصالحه اکثر مصالح به چې کوم نه ګډوډ شي وکانه او معطل بشي وکانه من فضل الله ورحمته دا الله یو عظیم فضل او رحمت داو ارسال الرسل چې ارسال الرسل وکړو لبيان ذلك د دې خبرو نو بیان لپاره كما قال الله تعالى الله ده محبوب بشان کی فرمائی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين چلو وأيدهم الأنبياء بالمعجزات الناقضات للعادات جمع معجزة وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب قبول قوله ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة لأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة وإن كان عدم خلق العلم ممكنا في نفسه وذلك كما ادعى أحد بمحذر من جماعة أنه رسول هذا الملك إليهم ثم قال للملك وأيدهم طريقة ثبوت تتخيل هذا بيغمران طريقة ثبوت سلام وأيدهم الأنبياء بالمعجزات ودان به کرامو تایید په معجزات سره وکړو ناقضات للعادات چې د عادت ماتون کې د عادت مخالف دي دوی چې جمع معجزات دا معجزات جمع د معجزات نه
وهي لا تابق التانيث تبارا وهي أمر يسر بخلاف العادة أو معجزته وإذا راسي أمر الله ظاهري بخلاف عادة السلام على يد مدعي النبوة فلا مدعي نبوته عند تحدي المنكرين ووقت الشر عند المنكرين بيش منكران الشر عند وقت على وجه فداس طريقه النبي فلاس من المعجزة ظاهري يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله تمام منكرين با نغيب مثل تكمل يسيروا إذا غير مثل نوع عجز الشيء وذلك وذا تأييد شيء الله تعالى المعجزة بذرية كي ذكر لأنه لولا التأييد بالمعجزة الله تعالى بيغمبر تأييد بمعجزة ونكو لما وجب قبول قوله نبيا بدأنا قول قبول تكمل واجب الشيء ودستور ذلك شكل معجزة فلاس من ظاهرة شو خلقه إيمان رولي لك أويا زرا جادوگران إيمان رولا كنا دعين إلى موسى عليه السلام مخيطا أو بياوي شيء كتير معجزة تأييد بار ظاهرة نشوى لما وجب قبول قوله ولما بان صادق في دعوى الرسالة من الكاذب نبيا بهر كتب دورة بسيطة في غمبر داوي بكي في غمبر نو معجزة الله پاک صادق قولاس من ظاهرة كي بدأ نوع ظاهرة كنا نبيا بدا صادق وصادق ومنس كي فرق نوي وعند ظهور المعجزة أو وقت ظهور المعجزة كي يحصل الجزم بصدقه بطريق جلب الحادثة الله تعالى سنة شريفة داري سنة جارية داري إذا شاف فلاس من المعجزة ظاهرة شيء الله پاک دا مخاطب پڑھ يقين بيغمبر واجهية بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق أو الله پاک چکمنی جزم پری بندے کی پیدا کی لا جزم صورت دائی با تصویریه بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق يخيب ظهور المعجزة چکرم دا پیغمبر فلاس معجزة ظاهرة شيء دا غینا پس دا الله پاک چکمنی دا عغیب انسان پڑھ علم دا صدق پیدا کیا وإن كان عدم الخلق العلم ممكن في نفسه اگرچه عدم خلق علم ممکن دی فی نفسی یعنی دا پکې دي چې د پیغمبر پر اسمان معجزه ظاهره شي او کس حق درمي او دا په لکه اړه اقرار نه شي پېښه خبره تاسو خبره پېښ وکړه دا ممکنه او ګوره عادتاً چې کوم دی د کوم سړي په لاس معجزه ظاهري د کوم پیغمبر نه الله تعالی په مخاطب کې دغه د پیغمبري یقین پیدا کوي د دې مثال داسې دی یو بادشاہ د ډېرو خلکو چې کوم دی مخې ته ووایه چې یاره یو کس ووایي چې یاره داسې چل دی چې زه یو کس ووایي د بادشاہ په دربار کې ټول وزیران ناست دي امپیان مې چې زه د دې دربار سفیر یم تمامو ملکونو ته او زما او د ده نایب یم زما خبره ومنئ ټول وایي چې لکه تا کې څه چل دی وایي ته د کوم بابونه ټیپولې نو دوی وایي چې تاسو زما په خبره یقین نه کوئ بادشاه سلامت دې ته لږ ووایه په اشارو ورته ووایه یو درې پیرې د کرسۍ نه کښېنه وپاسه هغه چې څنګه دا خبره دی کس وکړه هغه بچه پاسېدو کښېناست بیا پاسېدو کښېناست بیا پاسېدو کښېناستو نو دا باقي امپیز او ایمنز به څه وایي چې واقعي لکه خبره صحیح ده چې بادشاه د ده په خبره درې پیرې کښېناست او پاسېدو نو هغې په اړه کې به دا خبره پیدا شي چې واقعي دا د بادشاه د طرف نه یو الچي دی او د طرف نه چې کوم نایب نو عادتا د هغې په اړه کې یقین پیدا شي اگر چې تخلف د علم کېدی شي او کېدی شي نفس الامر کې داسې دي کېدی شي د بادشاه له بچي چې کوم دی هلته ګرفتار کړي او دلته وایي چې بچي د راوجنم کړو د درې پرې پانستې د کښېنه ناست دی دا احتمال خو هم شته که لیکن عام طور داسې نشته چونکې عادت په دې دا جاري دی چې د خلکو یقین مو چې کوم دی په اړه کې پیدا کېږي نو معجزه چې د پیغمبر په لاس باندې ظاهره شي نو عادت او سنت دا دی چې اکثر دا مخاطب په اړه کې علم پیدا شي اگر چې تخلف هم ممکن پېښ وکړي تخلف دغه علم دغه سړي په ذهن کې ممکن دی دا نه چې د پیغمبر معجزه به دروغ وي ښه دلته خو د بادشاه خبره دروغ کېدی شي کېناستل پاسېدل خو هلته تخلف د الله له طرفه نه ممکن کو تخلف دی نو هغه به دغه کس ته طرف نه وي لکه په خبره پېښ وکړي وذلك كما ادعى أحد بمحضر من جماعة لکه یو وزیر دی او هغه نور وزیرانو په مخ کې په یو جماعت کې دا دعوه وکړي انه رسول هذا الملك إليهم جزاء د دې بادشاه د طرف نه تاسو ته پیغام رسوي ثم قال الملك وبیا بادشاه ته د دلیل په تور باندې وایي چې ان كنت صادقا یاره چې زه صادق یم او ستا وکیل یم او ستا نایب یم فخالف عادتک خپل عادت مخالف وګرځه وقم من مکانک 3 مرات ففعل پېښ وکړه او هغه داسې وکړه نو يحصل للجماعة علم ضروري عادي نو په دغه کابینه کې چې څونه جماعت ناست دی دې ته به علم ضروري عادي حاصل شي بصدق في مقالته چې دا وزیر صحیح خبره کوي او خپل خبره کې اختیار وإن كان الكذب ممكنا في نفسه اگر چې في نفسه كذب ممکن دی
عند الإمكان الذاتي، لكن لا إمكان ذاتي تدي بمعنى التجويز العقلي ومعنى التجويز العقلي سرا لا ينافي حصول العلم القطعي. ده حصول العلم القطعي منافي نه دی. پېښ شوه لکه موږ ته دا پته ده چې دا چت زموږ د پاسه دی، لیکن دلته احتمال د راغورځېدو شته، خو دا احتمال د راغورځېدو چې دا د دې علم قطعي چې دا چت بره د دې د نقصان نه رسوي. علم قطعي به په خپل ځای باندې باقي وي. که علم نه لکه د دې یو بل مثال دا دی چې زموږ دا علم حاصل دی ان جبل احد لم ينقلب ذهبا، چې دا جبل احد دی دا چرم د سرو زرو نه دی شوی. ما امکانی فی نفسی، اگر چې امکان فی نفسی شته، بلکې حدیث هم په دې باره کې وارد دی چې کیا محبوبه ته غواړه دا د محمود احد غر د سرو زرو کوه، ولیکن شوی خو نه دی که نه. اوس احتمال د جبل احد د سرو زرو کېدل دا نقصان دی عقیدې ته نه رسوي چې موږ قطعا دا عقیده وساتو چې جبل د احد چې دی هغه د کامل دی. پېښ شوه بګن فکره ها هنا دغه دلته په ظهور د معجزه کې به يحصل العلم بصدق، د پیغمبر په صدق به علم حاصل شي بموجب العادة په سبب د عادت سره، لأن احد طرق العلم ځکه دا خبر متواتر د پیغمبر د طرف نه شي یا د معجزې په نتیجه کې د پیغمبر له خولې نه کومه خبره وځي نو په دې سره علم حاصلېږي. دا یو طرق د علم ده کالحس په شان. پېښ شوه چلو. ولا يقدح في ذلك إمكان كون المعجزة من غير الله تعالى او كونها راپاسې چې کېدي چې دا معجزه د الله له طرف نه دي، د پیغمبر په لاس کې د قرآن ظاهر شوی یا نور معجزې چې په زرګاو دا د بل چا د طرف نه موي او دا احتمال شته، لیکن دا احتمال دی اعتقادي قطعي لره نقصان نه ورکوي. لکه څنګه چې دا احتمال شته دا چت برو ورځي اسمان برو ورځي ته خو منډه کې نه کنه. پېښ به وګڼه اگر چې احتمال شته چې اسمان برو ورځي، خو دا احتمال چې دی د دې خبرې د نقصان نه ورکوي چې دا کوم عقیدې قطعي ستا قایمه ده چې اسمان نه راغورځي. پېښ به نو دارنګه دا احتمال شته چې معجزه د بل چا طرف وي، خو دا محض احتمال ناشین غیر دلیل دی، او احتمال ناشین غیر دلیل چې کوم هغه تجویز عقلي له نقصان نه ورکوي. پېښ به ولا يكتب في ذلك نقصان نه ورکوي. په دې کې دا خبره چې امکان کون المعجزه من غیر الله تعالی چې کېدي چې دا معجزه چې کوم دی ممکنه چې د الله د طرف نه بل چا طرف نه، او دا خبره نقصان نه ورکوي چې وکونه لا لغرض التصديق، چې د معجزه خدای الله د طرف ته په غرض د تصدیق لپاره نه ده، اسه ټوق الله کې نوز بالله او کونه د تصدیق الکاذب یا یو څه دا احتمال د چا په کې راشي چې پیغمبر دروغ دی او بیا من الله پاک د پلاس باندې معجزه ظاهره کړه، معجزه ورکړه شوب د بازی نه معجزه ظاهره کړه او د بیا د وجود نه نوز بالله. دا احتمال شته الى غیر ذلك من الاحتمالات، ودا احتمالات د اعتقاد قطعي ته نقصان نه ورکوي. كما لا يبدو في العلم الضروري الحسي بحرارة النار إمكان عدم الحرارة للنار، بمعنى أنه لو قدر عدمها لم يلزم منه محال. لكن أول بل أستاذ تنجي طالبة دي كده قلت ورواش ولاس بكي كده بدي وركي وطبعا تنجي أستاذ ده لاس من سوزي أستاذ تنجي تيك ده لاس بسوزي ده خبره فقط كده، لكن ده هو احتمال ستشلاس تون سوزية، ده احتمال ده دي ور أغا جرمولي يخيا او دا طالب چې استاد خبره مو دي صحیح ده، احتمال مشتد نه ولا لاس ونس ولا د پرې لاس کې خو نه حال وي ستی به کیو کنه به دا غرنګي معجزه چې دا د تصدیق د کاذب د پاره نه پېښ وکړي. اگر چې احتمال شته خدا احتمال دغه عقیدی قطعی ته نقصان نه ورسوي. پېښ وکړي چلو. كما لا يقدح في العلم الضروري الحسي بحرارة النار إمكان عدم الحرارة للنار، بمعنى أنه لو قدر عدمها لم يلزم منه محال. وأول الأنبياء آدم وآخرهم محمد عليه السلام. أول الأنبياء آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما نبوة آدم عليه السلام فبالكتاب ودا متواتر. بعض روایت کې راغلي دي چې آدم عليه السلام د بعثت مخکې و اربو کړو د مخکې الله د دنیا پیدا کړی او په دې کې د پیریانو راځو نه پیریانو باندې نقصان کو نو الله تعالی دې د پیغمبر رولې کو په پیریانو کې چې دا یوسف نو او هغه بغیر د یوسف عليه السلام پېښ وکړه، لیکن دا خبره ضعیفه ده چې دا پیغمبري په تواترات سره ثابت دي او دا کمزور روایت ده. پېښ وکړه بلکې قصص کې راغلي دي نو دې اعتبار نشته. صحیح خبره ده چې اول پیغمبر الله تعالی زموږ په سر سو کړی غلو او دې پیغمبر عليه السلام واول الانبياء واخر محمد عليه السلام. اما نبوة آدم عليه السلام بالكتاب الدال على انه قد امر ونهي. آدم عليه السلام خو څنګه نبی چې الله تعالی ورته باندې امر کړی یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه
وكلا منها رغدا حيث شئتم پیش و غیر ذلك نو اوسو دې ته الله تعالی چې کوم دا خطاب کړی نو کوتره دا وخت بل پیغمبر ویني بیا ټیک دا بل پیغمبر په واسطه به تراغلی ویني بیا آدم علیه السلام پیغمبر او بل پیغمبر خو په دا وخت کې کنه چې بل پیغمبر نو ډایرکټ دې الله پاک په وحی مخاطب کړی کنه چې الله پاک چا سره خبرې وکړي په وحی مخاطب کړي نو هغه پیغمبري کنه دې وجه آدم علیه السلام پیغمبر پیش وکړي ویدکا لأنه أمر ونهي آدم عليه السلام تباكده دارك الله طرف أمر شوي ونهي شوي معلقات سرارة لقتنا بأنه لم يكن في زمنه نبي آخر إذا دفع زمانك بن نبي لو شدا بواسطة وتراغله فهو بالوحي لا غيره معلومة شو شدا أمر ونهي أغتب وحي شوي إنه بل زمانه أو وحي جتا تراشنا غسيا بنبريه وكذا السنة والإجماع بلاتي أحاديث متواترة بدي دلالتك آدم عليه السلام پیغمبر بلاتي إجماع أمة بدي دلالتك آدم علیه السلام پیغمبر سو پیغمبر او په عقیده کې د دلایل په کار راځي په انکار نبوت علی ما نقل عن الباس لکه بعضې بدعتیان نو چې نقل دي چې دی پیغمبر نو یکون کفر لا بسیه کفر وي واما نبوت محمد صلی الله علیه وسلم نو والله شغل تکرار په زمانه کې معنی کتاب راځي دې ولې نو یې په دې په اساس شابه ثلاثة